خاوند لوی عزت د ګران حافظ عثمان حنفی، حافظ عثمان حنفی، حافظ عثمان حنفی. زما انتهایی واجب الاحترام د درگئی مرګرو، الله تبارک و تعالی په موږ باندې ډېر کرم کړی دی، فضل کړی دی، احسان وکړو چې موږ دین نسبت سره جمع کېدو توفیق نصیب کو. نن سبا الحمدلله ټول نوجوانان ناست دي. نن سبا وګورئ څوک په ټیک ټاک کې مصروف دی، څوک په سنیک ویډیو نن سبا نوی اپ راغلی دی هغه کې مصروف دی، څوک په فیسبوک کې مصروف دی، څوک په واتساپ کې مصروف دی، څوک په څه کې مصروف دی. یو خندا خبره تاسو ته کوم، مالا یو لږ ټلیفون وکړو، ټلیفون یې وکړو ماډل و چرته ایله ماډل جوړېدو ته شوق و چرته خپل نوی پیج جوړ کړی. نو ما ته وایي حضرت صاحب داسې وظیفه راکړه چې زما پیج لایک زیات شي. نن سبا نوجوانان دې شیانو کې مصروف دي. زمونږ مینه چې کم وي هغه الله سره پکار دی، زمونږ عشق چې دی هغه الله سره پکار دی. نن سبا الکان دي که جنکۍ دي که څوک هم دي هغه دنیا په عشق کې مصروف شوي دي، عشق مجازي کې دا شیز نه دی پکار. مولا جامی رحمت الله علیه شرح جامی لیکلی دی، ډېر لوی عالم تیر شوی دی. هغې یو ځل حج په سفر روان، نبی علیه السلام په عشق کې داسې مگن، داسې نبی علیه السلام سره عشق کو چې حد نشته. په سفر روان دی، باچای وقت لا خوب کې نبی علیه السلام راغی چې ای باچای وقت دا چې کم جامی را روان دی دا ودروه. باچا سهار پاسیږي، مولا جامی رحمت الله علیه په جیل کې بند کې ودرېږي، هغه سوچ کوي چې دا به ګستاخ به یا به صحیح هغه وي. باچا سوچ دی. یو ورځ بیا شپې نبی علیه السلام خوب کې هغه باچا ته زیارت وشي، وی دا مې ځکه درته ویلې دا ودروه چې دا زما په عشق کې دونم زما عاشق دی اور دونه عشق مگن دی اور ما سره دونه عشق دی چې دې زما په روزه باندې راتلو، دې چې به اشعار ویلې یا دې زما په روزه باندې راتلو درود به ویلې، ما به برای راست دې له به جواب ورکول. داسې عاشقان تیر شوي دي. زمونږ عشق ښه شیز کې دی. تاسو سوچ وکړئ، خپل محاسبه وکړو، ځان ته وګورو. اور مونږ خود په ځان باندې داسې مطمئن یو چې حد نشته چې بس مونږ یو. وایي کور نه جومات ته نشو راتلی اور مرګ مدینه کې غواړو، کور نه جومات ته نشو راتلی مرګ د شهادت غواړو، کور نه جومات ته نشو راتلی اور مرګ سجده کې غواړو. دا شیز خو نشته. دین د قربانۍ نوم دی، څونه قرباني به کوئ هغه عمره به دین تاسو ته به فایده به ورکوي، هغه به کوي. الله چې چانه ناراضه شي هغه باندې روټۍ نه بندوي. الله چې چانه ناراضه شي هغه باندې رزق نه تنګوي. الله چې چانه ناراضه شي هغې نه سجدې توفیق وایي، هغې مونځ ته ډډې نه لګي. اوس مونږ سوچ وکړو مونږ څونه منځونه کوو، مونږ څه کوو څه نه کوو. صحابه چې کله به تلل چاله به دعوت ورکول، څه به یې ویل، وایي مونږ پرنګې جوړ شئ. همدغسې ده که نن مونږ چاته ویلی شو مونږ پرنګې جوړ شئ. مونږ ته خو څوک داسې وګوري مونږ هغې نسلونو پورې کنځلو. معافي چېرته لاړو، صله رحمي چېرته لاړو. د کلو ماحول کې اکثر زه ګورم دشمنی روان وي، جنگ جګړې روان وي. نبی علیہ السلام سره څونه بچ شوي دي. طایف واقعه وګورئ، نبی علیہ السلام طایف ته لاړل، څه لپاره لاړل چې دین خور شي، باچاهانو ته دعوت یې ورکړو. لیکن څه وشو، هغې په کاڼو ووهلو. چا ورته ویل ته لیونی، نعوذ بالله. چا ورته ویل که ته الله نبي یې مونږ ته منونه نبي. چا ورته څه ویلې، چا ورته څه ویلې چې بار وتو علاقې ماشومان یې ورپسې کړو، کاڼو باندې وال او دونه یې وویل چې نالین مبارک وینو نه لوند شو. نبی رحمت دا زمونږ نبی و
سله پاره لاړو چې دین مونږ ته ورسي هغه دونه سختی برداشت دین په قربانو راغی نن مونږ د مور په غېږ کې دین مې راوشي د مونږ سره د دې قدر نشته حضرت بایزید بسطامی رحمت الله علیه چاته سوال وکړو و تاسو ابدال څنګه جوړ شو ابدال ډېر لوی مقام تصوف کې و تاسو ابدال څنګه جوړ شوي حضرت بایزید بسطامی رحمت الله علیه ابدال خو چاته نه وي چې زه ابدال یم هغه خو پوشیده الله سره معامله وي حضرت بایزید بسطامی رحمت الله علیه هغه کس له جواب ورکړو و یو ځل زما په علاقه کې زما په محله کې باران نه کېدو نو ما نماز استسقا لپاره د باران مز لپاره ټول جمع کړل او بیا هم باران ونشو نو ما سوچ کولو کاش زاغه انسان خو نه یم چې زما د وجې باران ودرېدلی وایي زه بهر لاړم علاقه مې پرېښوستو محله مې پرېښوستو بیا هلته باران وشو وایي د دې د وجې الله مالا د ابدال مقام ورکو ما ټولو نه کمتر ځان وګڼل او مونږ یو مونږ به څه ویلې د دې د وجې باران ودرېدلی دی د دې د وجې ودرېدلی دی هغې د وجې ودرېدلی ځان ته به هم نه کتل همدغه بایزید بسطامي رحمت الله علیه بیا الله ولا مقام ورکوي او کم مقام ورکوي هغې په دور کې یو کس و هغه هم عابد و عارف و هغه چې وفات شو نو یو ملګري په خوب کې رالو وایي الله خو به ته بخلې څه معامله وشو ته خو به ډېر عبادت کولو دا به کول هغه به کول هغه ورته جواب کې وایي ای ملګري الله زه په عبادت باندې نه یم بخلی الله زه په څه یې وبخلی وایي الله زه په دې باندې وبخلم وایي یو ځل بایزید بسطامي رحمت الله علیه تېرېدو نو ما بایزید بسطامی نه پیژندو چې دا څوک دی لیکن زما هغه ملګري پیژندو هغې ما ته وویلې چې دا د الله ولی دی وګوره بایزید بسطامی تېرېږي لګي ما ویل خو دونه ښایسته الله ولی تېرېږي لګي ما ښه ګمان پې وکړو الله ما ته چې وفات شم حساب کتاب ټایم کې الله ما ته وایي تا زما په ولی باندې ښه ګمان وکړو په دې باندې زه تا بخم دا سوچ وکړئ نن موږ څه کولی کېږو دین د قرباني نوم دی کوره کې په کېناستو باندې دین محنت نه زده کېږي دې لپاره به مجاهدې به کوئ دې لپاره به وځئ تبلیغیانو سره به وځئ تصوف والا سره به کېنئ خپل تزکیه به کوئ علماو سره به کېنئ دین به زده کوئ بیا به دین زده کېږي هسې خو نه زده کېږي حضرت عبدالله ذوالبجادین رضی الله تعالی عنہ نن سبا نوجوانان ناست دا واقعه وورئ ښه غور سره وورئ حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنہ ذوالبجادین ورته ولې وایي یو ځل چا ورته وویل مدینې نه لږ لرې اوسېدو یو ښار کې یو کلي کې واقع مفهوم درته اورو نو څنګه یو هلک ورته ویل هلته نبي راغلی دی هغه دین خبرې کوي دعوت ورکوي نو هغې لاړل چېرته نبي علیه السلام په صحبت کې کېناستو نو نبي علیه السلام صحبت خو داسې صحبت دي چې څوک ځي واپس نو هغه خیر نه خالی خو نه ځي ایمان نه خالی خو نه ځي نو هغې کلمه وویل نبي علیه السلام په صحبت کې او محفل کې چې کور ته لاړو نو چې کله هم کور ته تلو نو کله نبی علیہ السلام ذکر به کېدو نو دی به صلی الله علیه وسلم به ویلې نو نبی علیہ السلام ذکر شوق سره به اورېدو کور والا به شک شو چې عبدالله ایمان راوړو صحیح وکړو ایمان یې راوړو نو یو ورځ تره ورته وایي ای عبدالله تا ایمان راوړی دی یا ایمان مې راوړی دی وایي دوه خبرې درته کوم څو خبرې دوه خبرې ایمان سره د کور نه وځه او که ایمان نه بغیر پاتې کېږي د کور کې پاتې شه نو حضرت عبدالله غم خواشق رسول صحابي رسول هغې وویل نه نه زه دا کور پرېښوستی شم خو خپل نبي نشم پرېښوستی ای نوجوانانو واورئ دا خبره د درګۍ نوجوانانو واورئ دا خبره داسې تره ووالو حد نشته آخره کې کپڑے ته کوزي کی هاي صحابو څنګه قرباني ورکړي کپڑے ته کوزي کی وې وستو کورنا مور خو مور وی مور نه دا برداشت نشو مور پټ خپل صادره ورته وښتو پټه ورل ورکو چې عبد الله دا صادر ځان سره کې د خپل شرمګا پټ نو هغه صادر دو پیس کو دو حصے کې
یو نه شرمګاه پټ کو یو پزانه واچوي نو زکه ورته ذوالبجادین وایي، دو چادروں والا، دو صادروں والا. نو روان شو خپل د نبی علیہ السلام عاشقو خپل محبوب خار ته روان شو. نبی علیہ السلام چې وکړو نبی علیہ السلام په مسکی شو، دا څوک رالو؟ هی هی دا څوک رالو؟ هغه رالو چې زما عاشق دی، هغه رالو چې کوم ما سره حقیقي مینه کوي. نبی علیہ السلام په مجلس کې رالو، نبی علیہ السلام ورته په خندا شو، اصحاب صفه کې شامل شو. بیا په دیو باندې داسې د جذب کیفیات براتلل چې مسجد نبوي گیټ سره بناستو الله 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 چغې به والي. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو ځل ورته غوسه شو چې دا سکه. نو نبی علیہ السلام ورته فرمایل اے عمر عبد الله ته مه غوسه کېږه، عبد الله زړه خلاص سره الله الله وي، قرباني غټ ورکو. نو دغه سه الله ور باندې بیا رحم وکړو، الله ور باندې انعام وکړو، صحیح انعام وکړو. یو ځل غزوه ته نبی علیہ السلام روان نو حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالی عنہ مرسل نو دیو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ باندې تبراله. نو نبی علیہ السلام خبر شو، نبی علیہ السلام حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ لاس سره ونیولې، هغه له حضرت عبداللہ له ځان رسول چې څنګه ورته ځان رسول. نو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آخری وخت نو حضرت عبداللہ رضی اللہ سر مبارک نبی علیہ السلام خپل په پتن مبارک کې خوستو، هاي هاي آخری وخت اوس. نو حضرت نبی علیہ السلام ته ګوري کم مقام واغه، کم عشق کیفیات. هغه نبی علیہ السلام ته دا سترګې مبارک، دوړ سترګو مبارک، عاشق هم دی او محبوب هم ورته مخامخ دی، عاشق هم ورته مخامخ دی او محبوب هم ورته مخامخ دی. دوړ ګور نو دې کې د دیو روح قبض شي. نو اوس شریعت دا مسله ده، شریعت کې چې کم کس د چا سونه نږدې هغه به قبر ته به کوزي، کفن بم ورله ورکوي، لحد ته بم کوزي، هر څه ور سره کوي، غسل بم ورله ورکوي. نبی علیہ السلام خپل صادر مبارک کوس اور صحابه ته ویل حضرت ابوبکر ته حضرت عمر ته دې صادر سره د کفن ورکوي. آغا صحابی کم چې کور نه بربند وستو، بیا آغا قربانی نتیجه چې نبی علیہ السلام ورته خپل کملی والا خپل صادر مبارک ولا ورکو چې دې صادر کې بدا خخوي با کفن به ولا ورکوي با. ته سوچو کوي هغه سوچ کې تصور کې هغه مقام راولي، هغه ټایم راولي، هغه وخت راولي، هغه نږدې کوي ځان ته چې دا کوم عالم. نو بیا نبی علیہ السلام چې څنګه جنازه وشو، نبی علیہ السلام قبر ته کوشول. نو حضرت ابوبکر حضرت عمر او نور صحابه ته خپل رول راکړي چې زه کوس کم، لحد ته کوس کم، چې لحد ته کوس کو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وجد کې راغله، وای کاش زمړ شوم، زما میت نبی علیہ السلام زه قبر ته کوس کړم، زه لحد ته کوس کړم. چې څونه قربانی به ورکوي هغه عمر به تاسو له محنت به ملاوي. وما قدر الله حق قدري والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الله خو قدردان ذات ته، مونږ قدر نه کوو، الله خپل وایي لیکن مونږ بیا هم قدر نه کوو. یا ایها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك فی ای صورت ما شاء رکبک. آیاتونو مفهوم څه دی؟ الله تبارک وتعالی سوئی زما د درګۍ مرګرو وورئ دا نوجوانانو ټول وورئ. الله وای چې تاسو سره ټول لپاره ټایم نشته، الکه ټول ماما کور ته ځئ، سخر خواخي کور ته ځئ، رونو کور ته ځئ، ټول لپاره ټایم نشته. الله ګیله کوي مونږ نه، مونږ ما لپاره تاسو سره ټایم نشته، ټول دنیا لپاره ټایم نشته. ما تعالی ښه صورت درکړی دی، ښه جسم درکړی دی، ښه لاسونه درکړي، ټول لپاره ټایم نشته، ما لپاره ټایم نشته. الله غزاد زمون په ګناهونو باندې پرده اچوي. تاسو سوچ وکئ کم مرګره تاسو نه خفای، تاسو ول ورشي
اب تاسو ورم ولو ډبوي نه بوز بیا به سفارشونه ورته کوي چې ما سره په اخلاق کا ما سره راضي کا او چې الله ته یا الله ما معاف کړه الله معاف کړه موږ د هغه نبی امت کیو کم چې هر انبیا هر نبی غوښتي دي چې د امت کې موږ شامل شو وای الحمدلله موږ له بغیر د غوښتو الله راکو لیکن موږ سره قدر نشته د شي قدر وکړه د امت قدر وکړي چې موږ کوم امت کې زمون ټولو نه مخکې به موږ جنت ته ځو زمون امت به جنت ته ځي ټولو نه مخکې نبی علیہ السلام امت به جنت ته ځي تاسو اور موږ ولې بیا بټکاو شو یو سړی خپل لارې نه خطا شي موږ لارې نه خطا شوي نه موږ سره وخت دی وای سانس ہے تو چانس ہے کله پورې ساه شته نو بس چانس ته درسي او چې کله ساه لاړو نو بس هر څه لاړو توبه دروازه کله چې ملک الموت مخامخ شي نو توبه دروازه بند شي اوس توبه وباسي وای الله میری توبه ټول وای زما یا الله ما معاف کړي یا الله آئنده به ګناه نه کو چې ګناه وشو توبه وکړو او چا تاسو سره بد کړي چې تاسو غواړئ زه تاسو له آسان یو چل ښیم او چې تاسو وایي چې زما دعا قبول شي څه وشي زمونږ دعا قبول شي یا الله زه ګاډی غواړم بنګله غواړم مینه غواړم سکون غواړم او چې غواړئ چې زما دعا قبول شي سکون ملو شي هر دعا ګاډی ملو شي بنګله ملو شي یو حل درته ښیم یو هغه څه حل دی چې تاسو ټول کال چاته خیرې کړي دي چا پسې بدرې دي ویلې دي یا الله دا مړ کې یا الله دې باندې کینسر بیماری ولا یا الله دا او کیا وکړي نن هغه له دعا کوي یا الله غو بخ یا الله ما بخل دي یا الله غیر نورم خکې ستاسو دعاګانې اتوماتیک قبول شي دا زړه د الله دی دا عرش دی د صفا ساتي شیشه پرنګي دیکھے دا اللہ مینہ داخل کئی دا مخلوق مینہ مداخلہ ہوئی گنی مخلوق مینہ مداخل کو ذلیل و رسوا بش ټول نوجوانان ناست مخلوق مینہ مداخلہ ہوئی دے زړه کې دا الله مینہ داخل کئی چې غواړئ مونږ کامیاب شو سکول پیپر راشي کالج پیپر راشي یونیورسيټي پیپر راشي ټول څنګه په منډي درې میاشتې مخکې تیاریاں شروع کی سلور میاشتې مخکې تیاریاں شروع کی پیپر ورځو کې منځونه شروع کی خوبونه نه کوي مونږ خو دې دنیا کې امتحان په نیت لګلی هغه شی لګلی والله بیا مونږ ولې تیاری نه کوو بیا مونږ ولې مهنت نه کوو او داسې رب کریم ذات ته پورا کال تاسو مدرسې سبق وایي یا د سکول سبق وایي یا د کلاس سبق وایي نو تاسو نه پیپر ټایم کې ایگزامینیشن ټایم کې پیپر پټي سوالات پټي تاسو نه دا خو الله غزاد ته چې تاسو د سوال هم خودلې او جواب هم خودلې چې دا سوال دی او دا جواب دی تاسو په دې باندې عمل وکړئ جنت ته بس او چې عمل هم نه آخري واقعه ورو حضرت ابو ذر غفاری رضی الله تعالی نبی علیہ السلام لور جنازه حضرت علی رضی الله تعالی کور والا حضرت فاطمه رضی الله تعالی هغه جنازه نو قبر ته نږدې شو حضرت ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ قبر ته سوي ته وای اے قبر تا ته پته ده نن ستا په خېټه کې څوک راځي د نبی علیہ السلام لور راځي لګیا تا ته پته ده څوک راځي د جنت حور سردار را روانه ده نو قبر ورته سوي جواب کې یا ابا ذر لست مکان حسب و نسب اے ابو ذر زد حسب و نسب زینیم زد اعمال و زیم که نبی علیہ السلام لورم را روانه ده او که ځان سره اعمال لوړي دي نو زه به جنت باغچونه به یو باغچه ولا جوړه شم او که اعمال رونړو صحیح ویلو که اعمال رونړو کم چې نور سره کردار کوم اجنبي به ورته جوړه شم دې سره به ماغه کردار نو تاسو سوچ وکئ قبر د مزاح زینه دی د غب شپ زینه دی مونږ قبرستان باندې تیریږو مونږ نه خپل قبر ته سوچ وکئ مونږ دلته عالیشان بنگلې خپل جوړو ټایلونه لګو ټچ باتروم جوړو ټچ واشروم جوړو ټیرس جوړو کارپوټ جوړو هر څه جوړو چې بل راځي هغه ملما خوشاله
او قبر خو زمون شپږ فټه ځای دی څونه فټ شپږ فټ قبرستان کې نه ګوري څونه نږدې نږدې قبرونه او بعض خلکو ته پته هم نه چې زما د نیکه قبر کمی و دی زما د پلار قبر کمی و دی دونه بے وفا دنیا ده نو دې بے وفا دنیا کې مونږ راغلي اوسه لپاره امتحان لپاره خپل لاره مونږ خطا کړې ده حاجي صاحب ناست دی حاجي صاحبان ناست دي دیونه تپوسو کوي چې ستاسو د عمر څنګه تیر شو 60-70 سال عمر څنګه تیر شو تاسو به پوه شئ په عمر باندې پوه شئ څنګه داسې ښکاري پرونی ورځ پرونی شپه وه ژوند داسې تېرېږي لګیا پرون ماشوم به نن سبا به پاسېږي ګیره به یې سپینه شي ویښته به یې سپین شي ختم دا دنیا حال نو خپل د اعمالو تیاری وکړئ او خپل اعمالو محاسبه کوئ ٹھیک شو او زه د حضرت مولانا امیر اکبر صاحب مولانا لال باچا صاحب او د دې رفقا ډېر زیات مشکور یم مونږ خو چکر په نیت راشو خو دې مونږ ته پابند کړي چې ذکر به هم کوئ بیان به هم کوئ نعتخواني به هم کوئ د دې ښه حسن ظن دی الله دې دا جومات آباد ساتي الله دې دا مدرسه آباده ساتي الله دې د دې فیض ټول علاقه او ټول درګۍ باندې جاری او ساری کی واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین لایټونه بند کړئ چې ذکر وکړو